الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. دا دولسم حکم بیانیږي او دا په باره د چا کې دی؟ د پلار د ښځې سره نکاح کول، یعنی د میرنۍ مور سره. نو په هغې سره به خلکو نکاح کوو، نو په هغې باندې دلته رد کېږي په دې ظلم باندې چې د دې نه ځان وساتئ. او ګوره دا عقلا او شرعا ټیک خبره نه ده که چې سړی دا خو یو قسم له مور ده او ته د هغې سره نکاح کې، نو د دې نه ځان وساتئ. دا یو ظلم دی، د دې ظلم نه ځان ساتل پکار دی. ولا تنکحو او نکاح مه کوئ ما د هغه زنانه سره نکح آباؤکم چې نکاح ورسره کړی دی پلارانو ستاسو، من النساء د زنانو نه، الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي. مخکې زمانه کې د نبي علیه السلام نه چې چا کما نکاح کړل بس ګناه یې کړی دی، مخکې تیر شو. انه یقینا دا نکاح د پلار د ښځې سره د میرنۍ مور سره کان دی فاحشة قبیح کار دی، عقلا بد دی او ناکار دی د عقل په لحاظ سره، ومقتا او سبب د غصې د الله دی د شریعت په لحاظ سره، وساء سبیلا او ډېره بده لار ده د عادت په اعتبار سره. نو دا منع ده د نکاح نه د میرنۍ مور سره. بیا به کې په منځ کې دام داخلېږي چې یو پلار دی او هغې د یو زنانه سره عقد وشو. عقد معنی دا ده چې نکاح یې وشوه او هغه ورته نږدې شوی هم نه دی، نو د هغې سره هم نکاح دا ټیک نه ده. او دغه شان زوی دی او د هغې زنانه ده او عقد یې وشو، نکاح یې وشوه او نزدېکت نه دی شوی، نو دا هم په پلار باندې حرامه ده. دا ټول به دې کې دننه په ضمن کې راځي. مخکې چې کومه تیر شوی دی د دې څه مطلب دی؟ یعنی د اسلام د زمانې نه چې مخکې چا د میرنۍ مور سره نکاح کړی دی، نو پیغمبر نه و راغلی، بس الله به یې نه رانیسي. خو دا مطلب یې نه دی چې اوس کم سړی دی او د هغې په نکاح کې میرنۍ مور ده نو خیر دی، نه فوراً به طلاق ورکوي او لرې کوي. او بله معنی دا ده چې هلکه کومه اولاد یې شوی دی نو موږ به هغې ته اولاد وایو، مونږ به داسې نه وایو چې هلکه دا د پلار د مور سره د پلار د ښځې سره نکاح کړی او دا زامن یې د زنا نه پیدا دي. نه،
دا حکم به نه مرتب کیږي ځکه چې دا د جاهلیت خبره وه او اوس هغه وخت کې به رد نه وشوی نو دا اولاد به ټیکي انه کان یقینا دا کار چې دی د پلار د زنانې سره نکاح د مېرنۍ مور سره کانه دی فاحشة فاحشه معنی دا ده چې ښکاره قباحت یې په هغې کې او ښکاره ګناه یې عقل هم دې ته ګناه وایي چې ګوره د پلار د زنانه سره سړی نکاح وکړي چې ستا پلار نږدې شوی دی هغې ته او ته نږدې کېږي هغې ته بل دا ده چې دا خو ستا د مور په شان ده نو عقل هم دا بد ګڼي انه کان فاحشة یقینا دا قبیح کار دی چې عقل هم بد ګڼي ومقته او سبب د غصې د الله دی الله هم په دې خفه کېږي او وساء سبیلا او ډېره بده لار ده نو دا درې ټکي چې وویله نو درې د عقل په اعتبار سم ګناه دی ومقتا او د شریعت په اعتبار سم ګناه دی وساء سبیلا او عادت او عرف کې خلک دې ته بد وایي دې ته بد ګوري دا یو خبره شوه حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم په دې آیت کې بعضې زنانه د هغې د حرمت د نکاح خبره کي چې دې سره نکاح کول حرام دي نو په دې کې به ډېر حکمتونه وي خو یو حکمت پکې دا هم کیدی شي چې زنانه محفوظ شي مثال په طور باندې چې هره زنانه د سړي دپاره جایز وي نو زنانه ته به په کوم ځای کې حفاظت حاصل وي زنانه خو بیا به هېڅ ځای کې محفوظ نه وه قرآن دا ویل وی چې هلکه د هر سړي دپاره هره زنانه حلاله ده نو او ښځه بیا به یو ځای کې محفوظه وه نه چې شریعت دا خبره وکړه نو که د ورور خوا ته ناسته ده نو دا محفوظه ده که د بچي خوا ته ناسته ده نو دا محفوظه ده د پلار خوا ته ناسته ده زنانه نو دا محفوظه ده دا حرمت چې دی درې قسمه دی یو حرمت د نسب دی ځینې زنانه په خلکو باندې حرامې دي د نسب د وجې او دویم ځینې زنانه په خلکو باندې حرامې دي د رضاعت د وجې نه د دې د وجې نه چې ته یې ورکړی دی او دریم زنانه په خلکو باندې حرامې دي د دې وجې نه چې هغه د بل په نکاح کې ده د بل په نکاح کې ده او دویم تقسیم به کې خلک داسې کوي چې دا حرمت دوه قسمه دی یو د نسب د وجې نه دی او یو د سبب د وجې نه دی د نسب د وجې نه چې دی نو په هغې کې شپږ زنانې ذکر کړلې مور ده او لور ده او ماسی ده او عمه ده ترور ده خاله ده او ریری او خرزي نو دا شپږ زنانه هغه دي چې د نسب د وجې نه حرامې دي په سړي باندې او دویم د سبب د یو سبب راشي د هغې د وجې نه یوه زنانه په تا باندې حرام شي نو دا سبب دوه قسمه دی یو سبب د رضاعت د وجې نه یو زنانه په تا باندې حرامه ده سبب یې څه دی رضاعت او تی دی هغې کې څلور زنانه ذکر کړلي په دې آیات کې چې یو مور ده مور ده او پرکټۍ دي پکې وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن زه مخکې چې راځي نو بیا یو تفصیل درته زه یم نو بیا به وضاحت فروش حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې امهاتکم بیبیانې ستاسو موریانې ستاسو مور ته وایي حرامې دي څه شی حرامه ده نکاح کول ورڅه حرام دي امهات کې ګورئ د سړي اصل راځي اصل د سړي دپاره مور ده نو به پورته پکې نیاګانې د پلار د وجې نه او د مور د وجې نه چې کومه نیاګانې دي دا ټولې به دې مور کې دننه راځي نو مور او پورته پسې ده نیاګانې د پلار د طرف نه او نیاګانې د مور د طرف نه
چې د سړي دا ولادت نه دی، ولادت د دې دا رجوع په هغې کې کېږي هغې ته، نو مور ته هم کېږي او نیا ته هم کېږي، ځکه دی د مور نه پیدا دی او مور د ده د دې خپلې مور نه پیدا وه، نو په دې کې دا ټول راغله. وبناتکم او لوڼه ستاسو، نو دې ښکته پسې زه اوس لوڼه ستاسو، نو د بچي چې کومه لوڼه دی هغه هم پکې رالي او د لور چې کومه لوڼه دی هغه هم پکې رالي او ښکته پسې ځان وسی او کړوسی او دا ټولې به سړي حرام دي. نو اصول هم به سړي حرام دي، اصول چې بره پسې ځي او چې لاندې پسې ځي نو هغې د فروع وایي، هغه هم به سړي باندې حرام دي. و اخواتکم او خویندې دا هم به سړي باندې حرام دي. نو خویندې درې قسمه دي، درې واړه به سړي باندې حرام دي، په مور کې شریکي، په پلار کې شریکي او په دواړو کې شریکي، دا درې واړه خویندې به سړي باندې حرام دي. وعماتکم او د پلار د طرف نه چې کومه ترور یې هغې ته عمه وایي، او تروریانې ستاسو، نو ترور په سړي باندې حرام ده، د پلار خور. نو بیا که د پلار خوري اخیابي، حلاتی او عینی، د پلار په مور کې شریکي، په پلار کې شریکي او په دواړو کې چې هر قسمه خورې ده د پلار هغه به کې راځي. وخالاتکم او تروریانې، د مور د طرف نه موږ ورته وایو، خاله ورته وایو، او بل د ځینې خلک د پلار د طرف نه چې یې هغې ته ماسي وایي او خاله د مور. نو په دې کې هم دغه ټولې رالي چې د مور درې قسمه خویندې کېدی شي، مور شریکي او پلار شریکي او د دواړو. وبنات الاخ او لوڼه د ورور، ورېرې چې ورته وایي. نو ورور نه مراد هر قسم ورور دی. ګوره درې قسمه ورونه دي، پلار شریکي، مور شریکي او د دواړو، نو د هغې لوڼه په سړي باندې حرامي دي، ورېرې چې ورته وایي، هر قسم ورېرې چې. وبنات الاخت او لوڼه د خویندو، یعنې موږ چې ورته خورزي وایو، نو دا خور چې دی عامه ده، که مور شریکه که پلار شریکه او که دواړه یې، نو درې قسمه خور به کې راغله. نو دا هغه شو چې د نسب د وجې نه هغه به سړي باندې حرام دي. او دویم د سبب د وجې نه چې په هغې کې اولنی رضاعت دی. نو دا شپږ شوي، مور او لور، خور، ترور د پلار د طرف نه او ترور د مور د طرف نه، ورېره او خورزه دا اووه شوې وه. دا اووه هغه زنانه دي چې په سړي باندې حرامې دي په نکاح سره، پس د وجې د څه شي نه؟ د نسب نه. او دننه په دې اووو کې بیا پسې ځه نو ډېرې دې بیا جوړېږي. ما تا ته ویله په مور کې دننه نیام راځي، نو دا یو تقسیم شو. دویم تقسیم چې دی نو هغه یو سړی زنانه په سړي باندې حرامېږي د څه د وجې نه؟ د سبب د وجې نه. اولنی سبب په هغې کې رضاعت دی، تی دی او سینه ورکول دی. په دې کې دوه زنانه ذکر کړلي. ګوره و امهاتکم اللاتي او حرام دی په تاسو باندې میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې تاسو له تی درکړی دی. تی څومره تی ورکړی دی؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په څومره مقدار باندې روژه ماتېږي په دومره مقدار باندې چا له تی ورکو یوې زنانه، نو بس دقې بچی شو. په څومره مقدار باندې چې روژه ماتېږي، نو روژه به څه ماتېږي؟ خو چې یو ګوټ وکړي چې روژه ماته شي، نو یو زنانه یو ګوټ هغه ورکو، بس دا د دین زوی شو. او لیث ابن سعد نقل کړلی چې علماو په دې باندې اجماع کړله چې ان قلیل الرضاعة وکثیره سواء، چې لږ تی ورکول او ډېر تی ورکول چې دی دا برابر دي. یو ساس کې چې د مرۍ نه ښکته لاړو او ډېر دا یو شان دی، بس دا ماشوم د دې ښځې زوی شو، رضاعي زوی شو. امام شافعي رحمه الله ویلي چې پنځه پیره تی ته وغورځئ نو رضاعت به ثابت شي. امام احمد رحمه الله ویلي چې درې پیره تی ته وغورځئ نو کښېنئ نو رضاعت به ثابت شي. او امام مالک او امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي چې لږ او ډېر یو شان دی.
او دا قول له امام صاحب نو قرآن سره ډېر زیات موافق دی. دویمه خبره پکې دا ده چې دا تی ولې ورکي په موده د رضاعت کې ګورې، په موده د رضاعت کې دننه چې څوک چاله تی ورکي نو په هغې سره د الماشوم د دې ښځې زوی ګرځي. موده د رضاعت چې دی د جمهور علماو په نسبت باندې ائمه ثلاثه ویلي، امام شافعي، امام احمد او امام مالک، او دغه رنګې صاحبین هم ویلي، امام قاضي ابو یوسف او امام محمد ابن الحسن الشیبانی، چې 2 کاله دي. 2 کاله په 2 کاله کې دننه دا زنانه دي ماشوم له تی ورکي نو بس دای په دې باندې بچی ګرځي. امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله ویلي چې د 2 کالو نه زیات نو د 2 کالو نه 3 میاشتې زیات او یو روایت کې 2.5 کاله ویلي. نو دا قول له امام صاحب دی، لیکن فتوا چې دا نو زمونږ علما چې ورکوي هغه په 2 کاله کې دننه نو قرآن هم دغه ثابت ده چې په 2 کاله کې دننه رضاعت ثابتېږي. لہذا که د 2 کالو نه اخوا چا د چا سینه وروله نو په هغې سره دا د دې بچی نه ګرځي. نو داسې حالات ډېر کېدی شي. مثال په طور باندې راغلي کتابونو کې دا سوال ډېر چې هلکه یو سړی د خپل زنانه دغه استعمال کړي نو په دې باندې هېڅ چل نه کېږي، ځکه چې دا سړی خو د 2 کالو نه زیات عمری دی. نو که په دې کې څوک د چا شوده دغه کړي نو په هغې سره نه ثابتېږي. بل دا دی چې د انجکشن په ذریعه باندې د چا شوده چاله ورکړي نو په دې باندې هم رضاعت نه ثابتېږي. ها که د څاڅکي په ذریعه باندې د خولې او د پوزې په ذریعه باندې د یو زنانه شوده راوالې او یو ماشوم ته ورواچوي د پوزې او د خولې په ذریعه باندې نو دا یې بچی ګرځي په دې باندې. او هر چې د ستن په ذریعه باندې دی په رګونو کې یا په غوښه کې د په هغې باندې رضاعت نه ثابتېږي. د یو څاروي شوده راوالی نو په هغې باندې د چا د رضاعت نه ثابتېږي. او دارنګې چې سړی یو بله مسله د مولانا مفتي شفیع رحمه الله لیکل وه زما د دې ځای کې یره شوه او 2 کاله کې دننه عایشې رضی الله عنها به داسې چل کوو چې هغې به د خلکو ته سبق ویلو. سبق هغه مسله دا وه چې یو سړی دی او یو زنانه ده د هغې شوده سړی راوالي په دوایۍ کې یې واچوي یا په اوبو کې یې واچوي. نو که د ښځې د زنانه دا شوده پکې غالب و او دوایي چې دی نو هغه دغه شوه نو بیا به دې ته مونږ رضاعت به دې سره ثابتېږي. او که مونږ دا شوده ور واچویلو دا دوایي هغه رنګ غالب و نو په دې سره به بیا رضاعت نشي ثابتېدی. دا هلک به د دې ښځې دپاره بچی نه ګرځي. بس که شوده پکې زیات یا برابر هم وګورې چې تا لوښي ته ور واچویلو د زنانه شوده او هغه د دوایۍ سره برابر شو یا بې زیات شو او دا تا کم ماشوم له ورکړه نو دا ماشوم به د دې ښځې دپاره زوی ګرځي. دا مسله وه. عایشې رضی الله عنها به داسې چل کوو چې کله به داسې خلکو ته به هغې سبق ویلو، خلکو ته به سبق ویلو نو بعضې سړی به د هغې لکه مطلب دا دی چې قابل به و یا بس خوښ به و. نو د عایشې رضی الله عنها خو خپل څه شوده نه و نو د دې خور وه اسما بنت ابي بکر هغې ته به یې وویل وې ته به پیالې کې شوده دغه کړه او دا به مونږ دې سړي له ورکړو نو چې ستا شوده وڅکي نو ته زما خورې دا به زما خورې شي نو خورایي نه خو هسې هم ستر نشته بیا به ورته زه داسې سبق ویم. نو عایشې رضی الله عنها به دا طریقه کوله لیکن صحابو به په دې باندې سخت رد کوو. دې ته د خلکو تپردات وایي. بعضې خلکو څه داسې خبرې چې بلکل جدا خبرې کمزورې خبرې او د هغې دا عقیده وه چې د 2 کالو نه اخوا تا غټ سړي له شوده ورکړه خپل بس دا ستا بچی شو. حالانکې دا انتهایي کمزوری قول دی او نورو صحابو پرېښی دی. صحابو به ورته ویلې دا ته څه کې حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام وایي الرضاعة من المجاعة
رضاعت چې دی نو دا بس کې دی دا د مجاعت نه دی د ولګي نه دی د ماشوم چې د 2 کال د زمانه کوم ولګه ده دا غي د وجه نه ثابتېږي نو په 2 کال کې دنه دا ثابتېږي ها و امهاتکم اللاتي او حرام دي بتاسو باندې مؤمن دي تاسو هغه ارزعنکم چې تاسو له ته درکړې ده و اخواتکم من الرضاعه او حرام دي بتاسو باندې خوین دي تاسو من الرضاعه د وجدا تینا د رضاعتنا او د وجدا سینینا نو 2 زنانه دلته یاد کړی دا هغه حرمت ته چې سبب یې څه شه ده رضاعت ده 2 زنان یو مور او بل خور لیکن دا خبره ځکه په حدیث د بخاری او مسلم کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب د رضاعت د وجنا د تی د وجنا هغه څه حراميږي کوم چې د نسب د وجنا حرام دي مثال به تور باندې یو خزه او یو ماشوم له ته ورکو نو دا خزه د دې مور شو د دې خزه خاوند د دې پلار شو د دې خزه مور د دې نیا شو د دې خزه زوی د دې ورور شو د دې خزه لور د دې الک د دې ماشوم څه شو او خور شو نو کوم شي زونه چې د نسب د وجې نه حرام دي هغه د رضاعت د وجې نه هم حرامي نو په دې الک باندې د ټول حرام شو چې دغه خزه سدي هغه د دې عقد دغه خزه ورور د دې الک ماما شو نو دې څه په ځای پورته بیا هو د هغه طرف تعلق چې د هغه زنانه چې چا ولته ور کړی دی د دې الک خو د ټول خاندان سره تعلق راغی دغه خزه لوري خور د نکاح وسنه کی او د هغه طرف تعلق چې دی نو د دې طرف د دې ماشوم د دوه دغه سره دی ګوره یو د ماشوم زوجین چې وته وي کدا دغه چې دی نو دا الکی نو د دې خزي سره د هغه خزي تعلق پیدا شو نو دا ماشوم دی نو د هغه خزي زوی جوړیږي نو د دې الک چې کوم خزي هغه د هغه ګور کی او کپرس کا هغه خزي چې دی له ته ور کړي دا جینې ده نو د دې جینې چې بیا کوم خاوند دی د هغه وسه تعلق دی اولنې تعلق به د هغه طرف د دې طرف د زوجین سره نو یا به کدا جینې و نو د خاوند سره به تعلق او کدا لکو نو د جینې سره به تعلق او دویم د دې اولاد سره تعلق د دې الک چې کوم اولاد دی د ته چې ور کړي نو د هغه خاندان به د دې د اولاد سره تعلق ګوري مثال به تور باندې د دې الک زوی به د هغه خزې سکی نو سه وکي او د دې الک خزه به هغه ګور کی خو د دې الک چې ګوره کوم ورونه دي دا د هغه خزې سم نه دي د دې الک چې کوم پلار دی هغه د هغه طرف والي سم نه دي نو د دې الک چې کوم خور نه دی الک نو د هغه طرف څخه نکاح کولای شي او هغه د دې الک جنې سره کولای شي دغه ما تاسو ویل چې د دې الک به یا د اولاد سره تعلق او یا به د دې الک د دې خزې سره او کجنې نو د خاوند سره ول تعلق نو بس دغه کلیه یاد کړه چې یاره د دې ماشوم د ټول خاندان سره تعلق دی او د هغه طرف والا د دې الک د خزې سره تعلق دی او د اولاد سره او کبرس کدا جنې نو د هغه خاندان د دې خاوند سره تعلق دی او د دې د اولاد سره تعلق دی نو دا خبر بل به خلک دا خبره کوي ناشنا خبره شي الکه یو ځای وي ته نه لږه کړي دا خبره هم ټیک نه ده یو ځای ته دا خبره غلطه ده بس چې یو زنانه نو ته دا کړي ده که په مس کې به شل کال شو دی او که 15 کال به شو دی او چې به دغه تی باندې چا خله لګول بس دا په خپل مینس کې دغه دي کلس کال بس به یو خله لګول او قبل به شل کال بس نو دا په خپل مینس کې رضاعي ورونه او خويند جوړي نو دا خبره تاسو مکوئ اشاره دیو یو ځای ته نه لږه کړي یو ځای لپاره به کیسه خبره نشته بلکې یو ځای او که جدا جدای او چې په یو ځای باندې خله لګول
نو بس چې به کم ځای باندې د خوله لګول او د دغې زنانه نه څومره خلک پیدا دی بس د هغوی په دې په منځ کې رضاعي تعلق دی دا څه ضروري خبرې نو دا پکې یادې ساتئ و امهاتکم اللاتي او حرام دي په تاسو باندې مین دي ستاسو اللاتي هغه مین دي ارضعنکم چې تاسو لرئ تېر درکړی دی و اخواتکم او هغه خویند دي ستاسو من الرضاعة د تینا او د رضاعت نه دا دوی ذکر کړي او نور پکې راځي قرآن اسی اصول بیانوي د اختصار په طور باندې او نور ما ته ویل چې يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هغه ټول خاندان پکې راغلی دریم سبب چې دی نو په سړي باندې څه خلک حرامېږي دا د نکاح د وجې نه یو د نسب د وجې نه او دویم د رضاعت د وجې نه او دریم د نکاح د وجې نه د نکاح د وجې نه هم په تا باندې ځینې زنانه حرامېږي ورې نو په دې ځای کې هغه ذکر کوي اوس ګوره کمه دي اولنی و امهات نسائکم او امین دي د ښځو ستاسو خواخې چې ورته وایي دا په سړي باندې حرامه ده د وجې د څه شي نه د نکاح نه سبب یې نکاح ده یو شوه وربائبکم اللاتي او پرکټۍ ستاسو هغه فی حجورکم چې ستاسو په غیږو کې دي یعنې ستاسو په پالنه کې دي من نسائکم اللاتي د زنانو ستاسو هغې نه دخلتم بهن چې تاسو نزدېکت کړی دی د هغوی سره دا دویمه شوه پرکټۍ پښتو کې ورته وایي د سړي د ښځې لور ته وایي چې د بل خاوند نه پیدا وي د ښځې لور چې د بل خاوند نه پیدا ده او دا سړی راولګېدو د دې زنانه سره نکاح وکړو نو دې د ځان سره هغه جینۍ راوړه خپل کور ته نو دې ته به مونږ پرکټۍ وایو دا په سړي باندې حرامه ده دا پرکټۍ چې دا راغټه شي او دا سړی اوس په خپله باندې نکاح کوي دا حرامه ده خو شرط څه دی شرط دا دی چې په دې ځای کې ذکر دی هله به حرامه وي چې تا د دغې پرکټۍ چې دا کومه مور ده د هغې سره نزدېکت شوی چې کله ورسره نزدېکت وشو د دغې جینۍ د دې مور سره نو بس دقه جینۍ به تا باندې حرامه شوه دا د نکاح د وجې نه دویمه حرمت شو او که چېرته نزدېکت ورسره نه وي شوی د دې جینۍ د دې مور سره نو بس بیا هغه جینۍ اخیستی شي په نکاح فإن دا دی وایي فإن لم تکونوا دخلتم بهن بس که چېرته تاسو دخول نه یې کړی په هغې باندې نزدېکت نه یې کړی د هغې سره فلا جناح علیکم بس نشته هېڅ ګناه په تاسو باندې چې تاسو د دغې پرکټو سره نکاح وکړئ د دې ښځې د دې لور سره نکاح وکړي نو دا نزدېکت نه شي د نزدېکت نه مراد خلوت صحیحه دی ورېښه خلوت صحیحه معنی دا ده چې ښځه او خاوند جدا شي په یو کمره کې بس که نزدېکت یې نم دی کړی اوس خبره ثابته شوه چې ښځه او خاوند جدا شو روژه نه ده او بیماري هم نشته او څه مانع هم نشته نو بس دا احکام بدلیږي اوس نو که کمره کې جدا شو ښځه او خاوند بس اوس دا د دغې ښځې چې کومه لور ده د بل خاوند نه پرکټۍ د هغې سره دا نکاح نشي کولی د دې نزدېکت نه مراد ګورئ موږ خلوت صحیحه مرادي خلوت صحیحه دې ته وایي چې ښځه او خاوند په کمره کې جدا شي نه روژه شته نه بیماري شته او نه څه مانع شته بس احکام به بې اوس ثابتېږي اگر که ګورئ نزدېکت یې نه دی هم کړی که نزدېکت یې نه هم دی کړی خو چې دا کار وشو نو دې ته موږ نزدېکت وایو خلوت صحیحه موږ دقې ته وایو ښه فإن لم تكونوا دخلتم بهن بس که چېرته تاسو نه دخلتم بهن چې تاسو دخول نه یې کړی په هغې باندې خلوت صحیح هم نه یې کړی فلا جناح علیکم بس نشته هېڅ ګناه به تاسو باندې چې تاسو د پرکټو سره نکاح کوئ درې شوې څلورمه وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او حرام دی به تاسو باندې ښځې د زامنو ستاسو هغه زامن من اصلابکم چې ستاسو د شاګانو نه پیدا وي نو ګوره دا څلورمه شوه د زوی ښځه د زوی ښځه څه ګورو ته وایي انګور
خو دا هغه انګور یادوي چې دا زوی د سړي خپل زوی دی نو دا به عربو به هغه رسم رواج باندې ردم شو چې هغوی به د خولي بللې زوی د حقیقي زوی ویلو نو که داسې زوی د چا او د هغې لور ښځه وي نو د هغې سره سړی نکاح کولی شي ځکه دا خو څه د دې زوی دغه نه دی زوی او پردی سړی دی هسې ورته خلک وایي نو حقیقي زوی چې د ده د ملا نه پیدا دی ملا کې اشاره ده چې نطفه د ملا نه راوځي نو د هغې د ښځې سره د انګور سره نکاح چې دی دا په سړي باندې حرام دی دا څلور شو وحلائل ابنائکم الذین او حرام دی بتاسو باندې ښځې دا بچو ستاسو الذین هغه بچي من نساء من اصلابکم چې دا پیدا شوي ستاسو د شاګانو نه یعنې ستاسو حقیقي بچي او د هغې چې کومه ښځې دی هغه به تاسو باندې حرامې دي او بل وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلب او حرام دی چې تاسو جمع راولئ بین الاختین په منځ د دوو خویندو کې نکاح کې په یو ځای باندې الا ما قد سلب مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي په وخت د جاهلیت کې نو بس هغه تیر شو تیر بهیر او باقي روزګار نو دا بل حرمت شو پنځم نمبر هغه دا دی چې سړی به یو نکاح کې به یو وخت باندې دوه خویندې جمع کړي نو دا د یو سړي لپاره حرام دی ها چې یو وفات شي نو د بل سره بیا نکاح کولی شي په حدیث کې اوس دا اضافه هم شته او حدیث صحیح حدیث دی چې نبی علیہ السلام وایي د یو سړي لپاره حلال نه دي چې هغه ترور او خورزه او ترور او ورېره هم جمع کړي دا دواړه به هم نه جمع کړي چې ورېره دې په نکاح کې د یوې ښځې او بیا ولا هغه ترور هم واخلې په نکاح باندې دغه شان یوه ښځه ده چې د هغې خورزه ته اخیستې او بیا هغه ښځه د ترور یې مخلې نو ترور او خورزه او ترور او ورېره دا دواړه جمع کول به یک وخت به یو نکاح کې دا هم حرام دی صحیح حدیث د بخاري مسلم دی او اته صحابو نقل کړی دی داسې دغه حدیث نه دی چې ته د قرآن تخصیص چې دی په عام حدیث باندې نه راځي لیکن کم حدیث چې مشهور حدیث وي په هغې باندې د قرآن تخصیص راتلی شي نو هغه پکې هم مراد یو پیر مولانا مودودي رحمه الله نه چا سوال کړی و چې یاره دلته یوه زنانه پیدا شو ده زنانه هغه جنازه په څو بجې ده 2:30 بجې زه دا ټکې وایم یوه زنانه پیدا شو ده او هغه 2 سرونه دي او دا ټول اندامونه 2 دي نو د دې په باره کې څه حکم دی چې یو سړی د دې سره نکاح کولی شي که نه نو مولانا مودودي رحمه الله ورته وویلی چې زما خو دا خیال دی چې دا یو انسان دی یو انسان دی او که یو سړی ورسره نکاح وکړي نو دا به ټیک او خیر دی تاسو پکې د نور علماو نه هم تپوس وکړئ نو بیا به د خلکو دا اعتراض کوو چې ګوره مولانا مودودي وایي چې ته به یو نکاح کې 2 خویندې جمع کولی شي په یو نکاح کې 2 خویندې جمع کولی شي نو مولانا مودودي رحمه الله ویلی چې دا خو 2 خویندې نه دي دا خو یو انسان دی یو انسان دی دا به څنګه چې دی نو 2 انسان وګڼلی شي او هم بیا دغه شان فیصله مولانا مودودي رحمه الله ویلي امام ابن قیم نقل کړلی والطرق الحکمیه بالسیاست الشرعیه چې عمر رضی الله عنه له یو فیصله رااله او دغه شان فیصله چې یو ښځه وه او 2 سرونه وو دا ټول هر څه 2 ویل هغه وایي چې مال میراث راکوي میراث نو فیصله دا ده چې دې له به د 2 کسانو میراث ورکولی کېږي که د یو کس نو عمر رضی الله عنه به علي رضی الله عنه به جواب ولې وویل چې راشه مسله سخته ده دې چې سخته مسله وي نو سړی وله بل عالم راولي نو علي رضی الله عنه راغی ویل دې باره کې فیصله وکړه علي رضی الله عنه ویل داسې چل وکړئ چې 2 طریقې دي د دې د معلومولو یو طریقه دا ده چې دا کومه شی چې پیدا شوی دی دا انسان نو دا دې وده شي چې کله وده شو نو یو سړی به ورشي او چغه به پرې ووایي که 2 سرونه دا 2 اندامونه ټول په یو ځای باندې راپاڅېده نو دا به یو انسان او که جدا جدا راپاڅېده نو 2 انسانان به
او دویمه فیصله داسې وکړه چې تاسو ورشئ او د دې اندازه واخلئ چې دا کله تش بول کوي د دواړو اندامونو نه په یو ځای باندې دا بول راوځي که جدا جدا که دا تش بول د دې نه په دواړو اندامونو په یو ځل باندې راوتو دا به یو انسان او که جدا جدا راوتو نو دا به دوه انسانان وایي خلکو چې و دا هغه وکړو نو هغه دواړو اندامونه به یو ځل باندې دغه کول بیا عمر رضی الله عنه وایي چې داسې نشي کېدی چې یاره یو انسان دا په نکاح باندې واخلي او یو سړی ورسه نزدېکت کوي او بل اندام دې ورته ګوري داسې نشي کېدی بیا وایسته هغه څه ورځې وه او بیا هغه شی وفات شو نو علي رضی الله عنه د دغه انسان په باره کې د یو انسان فیصله کړله به دغه شرط باندې نو هغه فیصله بیا مولانا صاحب هم کړې وه چې دا دوه زنانه جمع کول نه دي نو وان تجمعو معنی دغه نه ده وان تجمعو او حرام دی چې تاسو جمع کوئ په نکاح کې بین الاختین جمع راولئ په منځ د دوو خویندو کې الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تېر شوي دي نو هغې کې به ګناه نه وي د دې نه بعد به داسې چل څوک نه کوي ان الله بشک الله کان دی غفور رحیمه ډېر زیات بخښنه کوونکی رحیمه او مهربان دی مخکې چې د چا نه دا ګناه شوی دی نو الله تعالی به ورته معافي وکړي او اوس چې د چا به نکاح کي نو هغه دې دغه پرېږدي.